والموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دفن الميت فقال استغفروا لأخيكم وصلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم ورونو، اولا خو مونږ ټول دا غواړو چې او الله دا زمونږ مشره چې د آخرت سفر باندې روانه شوه، لومبنۍ مرحلې ته داخله شوه، دا سفر او دا مرحله په آسانه کې. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه روایت کې راځي چې د به کله قبر ولیده یا د مرګ تذکره به وشو نو دومره ډېر به وژړل حتی تبل لحیته، د ډېره غټه ګیره وه دا به اوښکو باندې لنده شوه. خلکو تپوس ته وکړه یذکر عندک الجنة والنار، ستا موجودګۍ کې د جنت ذکر وشي، د هغې د نعمتونو، د دوزخ ذکر وشي، د هغې د عذابونو، تا باندې د هغې هېڅ اثر نه وي. خو چې یا د مرګ نه خبر شي یا قبر ووینې یا د مرګ تذکره کېږي یا جنازې ته راشي دومره ډېر جاړې دا ولې؟ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ورته وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ان القبر اول منزل من منازل الاخره. ما د دواړو جهانو د سردار نه اورېدلي وو چې دا قبر د آخرت او د قیامت په مرحلو کې او په درجاتو کې لومبنۍ مرحله ده، یعنی دا د قیامت امتحاني پرچو کې لومبنۍ پرچه ده. نو حضور علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې که دا مرحله چا باندې آسانه شو فما بعدها ایسر منه، رستو بیا آسانې مرحلې را روانې دي، او که دا مرحله په چا باندې ګرانه شو ما بعدها اصعب منه، بیا رستو ورپسې مشکلې مرحلې را روانې دي. جاړم دې ته چې او الله په مام دا مرحله آسانه کړي، په دې نورو خلکو یې آسانه کړي. محترم ورونو، ما یو حدیث ولست نبی علیه الصلاة والسلام حضرت عثمان فرمایی چې کله به د مړي دفن نه فارغ شو قام عند قبره وفي روایت علی قبره، د هغه د قبر د پاسه معنا دا ده چې قرب کې او نږدې به ورسره ودرېده، یعنې دا ملا چې ودرېږي دا د هغه سنت اتباع ده. او حضور علیه السلام به وفرمایل چې استغفروا لاخیکم وصلوا له التثبیت فانه الان يسأل. دا ستاسو رور چې وفات ته اتفاق دا شو چې کم قبر باندې دا خبره کول هغه نارینه و، کنې دا حدیث منطبق دی په نارینه زنانو دواړو باندې چې استغفروا لاخیکم دې مړي دپاره دعا وکئ، وصلوا له التثبیت، او الله نه وغواړه چې د ده قدمونه په ځای ټینګ کړي. فانه الان يسأل، ځکه ویدنه به اوس د قبر کې تپوس کولی شي. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې تاسو دا نه وینئ یا الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبه کشجرة طیبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس. الله تعالی فرمایي چې خدای تاسو ته د خیر د کلمې او د ټول نه بهتره کلمه دنیا کې د لا اله الا الله کني نو هر د خیر خبره چې کینو د خدای خوښه ده. نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي من اراد ان یتکلم بشیء فلیقل خیرا او لیصمت. کله چې ژبه کولاوي خبره کې نو کوشش وکړه چې ښه خبره یې نشي کولی، د بدې خبرې نه دا خوله بنده وساته. حضور علیه الصلاة والسلام یو حدیث کې فرمایي لا تجعلوا السنتکم مناجل، د خپلو ژبو نه لرونه مه جوړوئ. او بل حدیث کې وفرمایل انما اخاف علیکم حصائد السنتکم، زه تاسو باندې چې ډېر یریږم تاسو به تړلی شئ د ژبې پلو باندې. اوس مونږ چې سهار نه پاسو ټوله ورځ لګیا غول خورو، ماسخوتن چې ناست یو لګیا یو په دې حجرو کې حجرې خوبشاړې کړې، خو چې کوم ځای هم ناست یې
نو هغه ځای لګیا خلک غول خوري. پخوا دا کلچر او دا ثقافت ډېر ښه ثقافت و چې په حجره کې یو مشران ناست وو، مونږ کشرانو به هغوی نه عقل زده کو. یو هغه علم دی چې کوم تا ته کتاب کې میلاویږي، او یو هغه علم دی چې د تجرباتو په اساس باندې سینه په سینه د یو نسل نه بل ته منتقل کېږي. نو الحمدلله تاسو د یو نه خو محروم شوئ، د بل هم پته نه لګي، ځکه چې زمونږ کمیټمنټ نشته. دا مادي دور دی، د ټولو خلکو منډه سهار نه ماښام پورې، ماښام نه سهار پورې پیسه 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 پیسه، حلاله که حرامه. نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یو دور تاسو باندې را روان دی د قرب قیامت. یو نیک سړی چې د صوم و صلات پابند دی، هغه به هم دا ولا یبالي اکل من الحلال ام من الحرام، هغه به هم دا باک نه کوي چې زه دا خوراک کوم دا حلال دی که دا حرام دی. هلته په دې امریکا کې یا مغربي دنیا کې د حلال او حرام غوښې ډېره مسله یي. زه چې چېرته لاړ شم کوم سټیټ ته، نو هلته سوال جواب مرحله کې تپوس کوي چې جي دا په مال کې او په دې سټور کې دا کومه غوښه چې میلاویږي دا حلاله ده که حرامه ده. زه وایم ته هغه پرېږدوه، تا چې دا پیسې کومې ګټلې دي چې دا غوښه او پېخلې دغه حلالې دي که حرامې دي. ما ورته ویل که دغه حرامې نو ته 200 ځله کلمه ووایه په غوی باندې هغه حلالېږي نه، ځکه ته مردار اچې په خېټه کې، ته حرام اچې په خېټه کې، ته د دوزخ اور اچې په خېټه کې. نو محترم ورونو ما ته وګورئ، دا دنیا الله تعالی موږ دپاره پیدا کړې. حدیث کې راځي فإن دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرة فاجملوا فی الطلب وتوکلوا علیه. حضور علیه السلام فرمایي دنیا ګټلو ته یو سړی چې 100 کاله عمري دله څومره پیسې پکار دي، یو سړی چې 80 کاله عمري دله څومره پیسې پکار دي. مونږ خدای اوولو دغه دی چې مونږ سره دا فکر چې ما نه بعد دا بچي به مې څه کوي. نو ته د بچو دنیا باندې او ځان له د جهنم تیار کړی دی. دا څومره د بېوقوفۍ او د حماقت خبره ده. مونږ د بچو د مستقبل فکر اغوستی یو، د هغه مستقبل به ستا نه بعد څوری چې ته مړ شي، یا به 30 کاله پورې ستا بچي ژوندي، یا به 40 کاله پورې، یا چلو ووایه 100 کاله پس ستا نه ژوندي. نو چې 100 کاله هم ژوندي، د هغوی د 100 کالو پته نه لګي چې مستقبل یې برابر هم شو که نه شو برابر. هلته مونږ سره خواته یو بل سټیټ دی، صحیح، مونږ ورته سن سټیټ وایو، د ګناه ریاست. د هغه ریاست بل څه آمدن نشته. د هغه ځای قانوني کړی د جواري کول. د ټولې دنیا جواریان هلته راځي او قماربازي کوي، او هغه قماربازي لکه ستاسو په شان د ټکماري نه وي. هغه یو داو چې وي نو د 1 لک ډالرو د 2 لکو ډالرو چې د چا راوځي د هغه جیک پاټ راووته، نو مایده به جهنم کې هم په جیک پاټ د اور کې پروت وي. د محترم ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې، اوس هغه سن سټیټ هغې ته خلک ځي د دې دپاره چې دولت او پیسې مې راجمع کړې، صحیح. نو اوس که ستا دغه بچې چې تا وله دا ټول عمر حلال حرام راجمع کړي دي، ستا نه بعد یو ورځ هم هغه سن سټیټ ته لاړو، نیواډا وایي ورته، هغه نیواډا دلته خو هر ځای نیواډا دی، دلته ټکماري ده، هر څه چې موږ سره دي هم ټکې، موږ سره لکونه خو نشته. نو دغه څومره چې دله جمع کړې ده، که 2-3 دا وبایلل نو مستقبل یې څه شو؟ بیړۍ غرق شو. نو ستا آخرت غرق شي او دا خو دنیا هم غرقه شو، ورپسې به آخرت هم غرق کېږي. نو محترم ورونو عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فإن الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرة. دا دنیا خدای تاسو دپاره پیدا کړې ده، خو ته دنیا دپاره نه پیدا کړې، صحیح. اوس ته به دې باندې سوچ وکړې چې آیا زما دنیا ما دپاره ده که زه دې دنیا دپاره یم؟ ستا خو سر تندې نه لګي، دپاره نه ده، ته دنیا دپاره یې. او مولانا روم ډېر عجیبه مثال ورکوي چې آب زیر کشتی اورا پشتی است، آب در کشتی هلاک کشتی است. هغه وایي د کشتۍ دپاره اوبه ضروري دي، په دې وچه کشتۍ چلېږي؟ وای نه چلېږي. نو هغه وایي چې آب زیر کشتی اورا پشتی است، کشتۍ چلولو دپاره اوبه ضروري دي، خو که دغه اوبه د کشتۍ ته راوخي جوړې دریاب کې روانې، نو بیا انجام څه دی؟ غرق دی. نو دا هغه مثال ورکوي چې دا دنیا تا دپاره چې لکه د کشتۍ پې ته سورې او چلېږي، خو اوس ما او تا چې کومه دنیا را سره ده لږه ده که ډېره ده، هغه زما او ستا دپاره لکه د اوبو نه د کشتۍ دپاره هغه کشتۍ ته راختلې اوبه دي. نو بس بیړه ستا هم غرقه ده، زما هم غرقه ده، ټولو خلکو غرقه ده، ځکه هغه اوبه مو زړه ته وردن نه کړي دي، هغې سره مو قلبي محبت دی. د هغې دپاره زه د پلار دشمن یم، د هغې دپاره زه د زوی دشمن یم، د
د هغې دپاره زه د رور دشمن یم، د هغې دپاره زه د خور دشمن یم، د هغې دپاره زه د سوسایټۍ دشمن یم، د هغې دپاره زه د معاشرې دشمن یم. زه معاشره په داو لګوم، اره دی بیړه غرکوم، جهنم ته ټېله ورکوم، خو چې ما ته 5 روپۍ فایده یې پکې. دا انسانیت دی، دا سړیتوب دی. اسلام خو پرېږده، اسلام یو طرف ته کا د انسانیت ځان له ویلیوز دي، د انسانیت ځان له نامز دي، صحیح. او دا نامز او اقدار او اخلاق مونږ چې ورته رواج وایو، نو رواجونه ټول ناکاره نه دي. نبی صلی الله علیه وسلم چې هم راغی، ځکه رسم او رواج دا په شرایع ثانویه او د شریعت کې اصول ثانویه دي. دا اصول ثانویه دي. دې وجه نه نبی علیه الصلاة والسلام العرف، ما اصول فقه باندې یو کتاب ولیکو، یو 15 صفحې مې په دې عرف باندې لیکلي دي. نبی صلی الله علیه وسلم هغه چې کله الله تعالی راولېږه، نو د عربو رواجونه 3 قسمو ته منقسم کړ. یو هغه رواج چې من کل الوجوه هغه صحیح رواج و، ښه عادت و معاشره کې روانو. پیغمبر علیه السلام ورته هلته قانون کې وایو ایز چې څنګه وو سټیټس کو یې برقرار وساتله، چې دا رواج هم دغسې وساتئ. دا نوامیس الهیه دي، دا الله تعالی فطرت انساني کې خیر اچولی، د هغې بنیاد باندې دا رواج ډیولپ شوی دی. حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه هغه ورته نوامیس الهیه وایي. لکه مثال به تاسو ته درکړم، 2 قسمه قتلونه کېږي، اگر چې امام جمهور په نسبت باندې 3 قسمه دي، امام صاحب رحمت الله علیه په نسبت باندې 15 قسمه دي. خو ما راغونډ کړي 2 ته چې 2 قسمه قتلونه وي. یو ته وایي قتل عمد، قصدن څوک مړول، بل ته وایي قتل خطا، unintentional murder، یا murder by way of mistake or accidentally، حادثاتي مرګ. تا نه ټوپک وچلېده، څوک پې مړ شو، تا په ښکار ډز کو، ناڅاپه یو سړی مخې ته ګولای راغی او هغه لاړو، دې ته وایي قتل خطا. تا ډرایوینګ کو، ښه محتاط هم وې، نیګلیجنس هم نو، غفلت هم نو، ته ټیک ټاک وې، خو هغه یکدم د سایډ نه رامنډه کړه او موټر ته مخې ته راغی، نو دې ته وایي قتل خطا. اوس دا قتل خطا انسان مړ شوی دی، چرګ خو نه دی، صحیح، دا انسان مړ شوی، منګک نه دی. لہذا شریعت اسلامي وایي چې د دې انسان څه بدل دی، قیمت یې نه دی، څه بدل دی، چې موږ ورته خون بها وایو، موږ ورته بلډ منی وایو، شریعت ورته دیت وایي. څه ورته دیت وایي ورته. اوس دغه دیت پیغمبر علیه الصلاة والسلام د عربو خلکو نه تپوس وکړو، وی ماذا کنتم تقضون فی قتل الخطا، تاسو به قتل خطا کې څه کول، یعنی قتل خطا کې ستاسو رواج څه، د دې فیصله به هم څنګه کوله. ای ورته یې زمونږ خو مشر استاد نیکه حضرت عبدالمطلب صاحب، زمونږ چیف و، قبایلي ژوند و، د ټولو قبایلو مشر څوک و؟ عبدالمطلب صاحب، ځکه دی د بیت الله سادن و، نو چې د بیت الله مشري به چا سره وه، نو هغه به دغه علاقې چیف هم و، او دومره لوی احترام به و د هغه چې د هغه نسل هغه به عربو کې چېرته هم سفر کو، خلکو به یو بل شلول لکه د درندګانو، خو چې پته به ولګېد چې اهل مکه دي، وی چې مونږ ته دعا وکړئ، تاسو خو د بیت الله سادنان یې، تاسو د بیت الله خدمتګار یې، تاسو د بیت الله امامان یې. عزیزانو، قرآن کریم دا خبره ذکر کوي، لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله تعالی وایي دا د بیت الله وجه ده چې ټول عرب د یو بل وینې به یي، خو اهل مکه ته بارانې سړی څه نه وایي، وایي دا د الله د کور سادنان دي، اگر چې مشرکان وایي دا د الله د کور سادنان دي، خلک هم ټول مشرکانو د بتانو عبادت دی کو، وایي دا د الله د کور سادنان دي. نه ده ته دنیا دپاره یې. او مولانا روم ډېر عجیبه مثال ورکوي چې آب زیر کشتی اورا پشتی است، آب در کشتی هلاک کشتی است. هغه وایي د کشتۍ دپاره اوبه ضروري دي، په دې وچه کشتۍ چلېږي وای نه چلېږي. نو هغه وایي چې آب زیر کشتی اورا پشتی است، کشتۍ چلولو دپاره اوبه ضروري دي، خو که دغه اوبه د کشتۍ ته راوخي جوړې دریاب کې روانې، نو بیا انجام څه دی؟ غرق دی. نو دا هغه مثال ورکوي چې دا دنیا تا دپاره چې لکه د کشتۍ پې ته سوري او چلېږي، خو اوس ما او تا چې کومه دنیا را سره ده لږه ده که ډېره ده، هغه زما او ستا دپاره لکه د اوبو نه د کشتۍ دپاره هغه کشتۍ ته راختلې اوبه دي. نو بس بیړه ستا هم غرقه ده، زما هم غرقه ده، ټولو خلکو غرقه ده، ځکه هغه اوبه مو زړه ته وردن نه کړي دي، هغې سره مو قلبي محبت دی. د هغې دپاره زه د پلار دشمن یم، د هغې دپاره زه د زوی دشمن یم، د هغې دپاره زه د رور دشمن یم، د هغې دپاره زه د خور دشمن یم، د هغې دپاره زه د سوسایټۍ دشمن یم، د هغې دپاره زه د معاشرې دشمن یم. زه معاشره په داو لګوم، اره دی بیړه غرکوم، جهنم ته ټېله ورکوم، خو چې ما ته 5 روپۍ فایده یې پکې. دا انسانیت دی، دا سړیتوب دی. اسلام خو پرېږده، اسلام یو طرف ته کا د انسانیت ځان له ویلیوز دي، د انسانیت ځان له نامز دي، صحیح. او دا نامز او اقدار او اخلاق مونږ چې ورته رواج وایو،
نو رواجونه ټول ناکاره نه نبی صلی الله علیه وسلم چې هم راغی ځکه رسم او رواج دا په شرایع ثانویه او د شریعت کې اصول ثانویه دي دا اصول ثانویه دي دی وجه نبی علیه الصلاة والسلام العرف ما اصول فقه باندې یو کتاب ولیکو یو 15 صفحې مې په دې عرف باندې لیکلي نبی صلی الله علیه وسلم هغه چې کله الله تعالی راولېږه نو د عربو رواجونه 3 قسمو ته منقسم کړ یو هغه رواج چې من کل الوجوه هغه صحیح رواج و ښه عادت او معاشره کې روانو پیغمبر علیه السلام ورته هلته قانون کې وایي ایز چې څنګه وو سټیټس کو یې برقرار وساتله چې دا رواج هم دغسې وساتئ دا نوامیس الهیه دي دا الله تعالی فطرت انساني کې خیر اچولی د هغې بنیاد باندې دا رواج ډیولپ شوی دی حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه هغه ورته نوامیس الهیه وایي لکه مثال به تاسو ته درکړم 2 قسمه قتلونه کېږي اگر چې امام جمهور په نسبت باندې 3 قسمه دي امام صاحب رحمت الله علیه په نسبت باندې 15 قسمه دي خو ما راغونډ دوه ته چې 2 قسمه قتلونه یو ته وایي قتل عمد قصدن څوک مړول بل ته وایي قتل خطا unintentional murder یا murder by way of mistake or accidentally حادثاتي مرګ تا نه ټوپک وچلېده څوک پې مړ شو تا په ښکار ډس کو ناڅه په یو سړی مخې ته ګولی راغی او هغه لاړو دې ته وایي قتل خطا تا ډرایوینګ کو ښه محتاط هم وې نیګلیجنس هم نو غفلت هم نو ته ټیک ټاک وې خو هغه یکدم د سایډ نه رامنډه کړه موټر ته مخې ته راغی نو دې ته وایي قتل خطا اوس دا قتل خطا انسان مړ شوی دی چرګ خو نه دی صحیح دا انسان مړ شوی منګک نه دی لہذا شریعت اسلامي وایي چې د دې انسان څه بدل دی قیمت یې نه دی څه بدل دی چې موږ ورته خون بها وایو موږ ورته بلډ منی وایو شریعت ورته دیت وایي دیت وایي ورته اوس دغه دیت پیغمبر علیه الصلاة والسلام د عربو خلکو نه تپوس وکړو وی ماذا کنتم تقضون فی قتل الخطا تاسو به قتل خطا کې څه کول یعنی قتل خطا کې ستاسو رواج څه د دې فیصله به هم څنګه کوله ای ورته یې زمونږ خو مشر استانې که حضرت عبدالمطلب صاحب زمونږ چیف و قبایلي ژوند و د ټولو قبایلو مشر څوک و عبدالمطلب صاحب ځکه دی د بیت الله سادن و نو چې د بیت الله مشري به چا سره وه نو هغه به دغه علاقې چیف هم و او دومره لوی احترام به و د هغه چې د هغه نسل هغه به عربو کې چېرته هم سفر کو خلکو به یو بل شلول لکه د درندګانو خو چې پته به ولګي چې اهل مکه دي وي چې موږ ته دعا وکړي تاسو خو د بیت الله سادنان یې تاسو د بیت الله خدمتګار یې تاسو د بیت الله امامان یې عزیزانو قرآن کریم دا خبره ذکر کوي لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله تعالی وی دا د بیت الله وجدا چې ټول عرب د یو بل وینې به یي خو اهل مکه ته بارانې سړی څه نه وایي دا د الله د کور سادنان دي اگر چې مشرکان وایي دا د الله د کور سادنان دي خلک هم ټول مشرکانو د بتانو عبادت دی کو وایي دا د الله د کور سادنان دي معاشره کې نو موږ هم څه د سړي زامن نشو خدای دې موږ هم د سړي زامن کې خو تاسو هم ګورئ ملا ته د سړي په نظر ونه کتل صحیح ټول په یو کښتۍ کې د نه سړیتوب کښتۍ کې موږ هم سوارئ او تاسو هم سوارئ زموږ والا بیلګر صاحب ته چا وویل مولوي صاحب تا خو یې موږ ډېر سپک کړو په دې بیان کې دې بیان کې خدای دې وبخي وی تا خو موږ ډېر سپک کړو دې بیان کې خو تاسو مولیان خو ګوره هم نو په دې بیا دغلته بریک ولګونې ما ورته کاکا هغه وی ها ما ورته چې دا پی شودي دا پی دې ته که یو 2 ګوټه متیازې یا شراب ور واچول دا به مردار وي که صحیح وي هغه وي مردار شو مردار دي حرام دي پلیت دي قابل استعمال نه دي وی ما وی که مایه دې ورته واچول او ماستر یې ترې جوړ کړل نو هغه مردار دي که حلال دي وی هغه هم مردار دي نو یې ما ورته که منداڼو دې ورکوس که او دې شاربل او کوچ ترې راووتل نو هغه وی چې هغه هم مردار دي ځکه چې د هغې اجزا پکې را روان دي نو خو چې پای حرام مردار شو حرام شو پلیت شو دا ټول پلیت وی ما ورته خو کاکا ستاسو معاشره کې اوسېږي ستاسو وشاربلی موږ دن راووتو نو محترم ورونو الله تعالی دې ما هم ټیک کړي او الله دې تاسو هم ټیک کړي نو عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې اوس دغه اهل مکه الله تعالی فرمایي وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون د علماء ته هم دا وایم چې د قرآن په روح ځان پوه کوي د قرآن په مغز ځان پوه کوي دا څه د کیسو کتاب نه دی او دا سندره هم نه چې په لاوډ سپیکر باندې لګیا لکه سندرې به غږېږي صحیح او عوامو ته هم وایم چې که ملا د قرآن په مغز پوه هغه نه دا قرآن یاد کړه هغه نه دا قرآن زده کړه ځکه دا د ژوند لایحه ده دا د قانون سورس دی
دا د الله فاینل میسج او اخري پیغام دی چې که په دې د سړي زوی نشي نو فبأي حدیث بعده یؤمنون. الله په خپله وایي چې که په قرآن سړی نشي دې نه بعد نور څه به ورته وړاندې کړي چې په هغې باندې سړي زوی شي. الله دې موږ په قرآن سړي کې تاسو ټول امین ووایي. نو محترم ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې عبدالمطلب صاحب نه عبدالمطلب صاحب چې ستا نیکه نو د هغه طریقه دا وه یا د هغه رواج او قانون دا و چې دغه قسم مړی به وشو نو هغې ابتدا خو دې نه وکړه چې لس اوښان دا به د هغې خون بها وه خو یې خلکو بیا هم احتیاط نه کو نو هغه اوښان شل کړل نو یې بیا هم احتیاط نه کو وی لس به یو کیس کې سیوا کول چې سلو ته ورسېده نو خلکو وی چې اوف now it is way too much. دا اوس ډېر شی دی زمونږ په وس پوره نه دی. سلو خان به څوک پوره کوي یو اوښ دلته په څو کېږي اوس خو تاسو مې هم په یو نیم لاکه ښیي زما په خیال اوښ خو به کېږي په 3 لکه روپۍ نو چې سلو کې وله ضرب ورکړي دا به کوم ځای را برابرې نو یې بیا خلک منع شو ډېر احتیاط به کو که ښکار به کو یاره څوک په غشي ونه لګي بیړه به هم غرقه شي سلو خان به کوم ځای پیدا کوو بیا که ډرایوینګ به کوم موټر نه وي هغه وخت خو هر څه چې وو چې ډرایوینګ به کوم ډېر احتیاط سره چې څوک رانه ونه لګي کړي په خونبا کې هم بیړه غر کوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فاذن هو شریعتي دغه زما شریعت هم دی قد وثقها الله تعالی د دې توثیق وکړ نو مقصد مې دا و د خبرې چې رواجونه ټول ناکاره ني خو رواج او رواج دې کې به فرق کې کوم رواج چې ناروا و په هغې به کمپرومایز نه کوي د دواړو جهانو سردار پې مداهنت نه وکړو ودو لو تدهنو فیدهنون غلی کېږي او پې نه خو وایي به حکمت سره چې دا شی دا د شریعت خلاف دې شی سره موږ د الله تعالی مخالفت کوو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت کوو لکه دا د بوتانو عبادت د هغې رواج و رواج څه ته وایي چې تا ته له پلار نه پاتې شوي او پلار ته دی د نیکه نه او نیکه ته دی د ډېر نیکه نه پاتې شوي داسې نسلن بعد نسلن را رواني دومره پوخ شوی ستا په سل باندې هغه پرنټ شوی ښه او هغه سل په حواله باندې د یو نسل نه بل نسل ته ترانسفر کېږي صحیح محترم ورونو نو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس شریعت اسلامي هغه مونږ ته چل ښیي چې ته به خپلې خادای څنګه کې خپل غمونه به څنګه کې خپل مړي به څنګه سنبالې دواړو جهانو سردار چې کله د مینا میدان ته لاړو په حج موقع باندې هغه د مینا میدان ته مشرکان به هم ټول حج له راتلل مینا کې لکه حاجان چې د هغوی هم حج له راغلي ځکه یوې ابراهیم زمونږ نیکه دا د ابراهیم ملت دی دا د ابراهیم کور دی ابراهیم آباد کړی دی دلته حج له راغلي یو اگر چې په حج کې د حج څه نه وو ټوله سې انګا بنګا وو ټول سې انګا ځکه چې سمندر رواجونه رادن نه کړي چې د هغه ملت او د هغې دین روح څه ګډوډ شي صحیح بیا رواج د دین ځای ونیسي او دین چوټي وکړي نو محترم ورونو مشرکین د عربو دوی به هم حج له راتلل د دواړو جهانو سردار ته دغسې خلک نه کېناستل خدای تاسو له اجر درکړي ټول امین ووایي تاسو خو په شوق کېناستئ چې اوس به ملا صاحب څه خبره کوي د دواړو جهانو سردار خو چې په لار را روان و د خنزیر زامن به ترې تښتېدل وي هغه لیونی بیا راغی هغه به اوس بیا مونږ رانیسي او خبره به کوي را سره بلکې نوی مېلمه چې و مکې ته راغی مکې والو به ورته ووې دلته یو سړی دی داسې شکل صورت دي داسې پټکې والی دی داسې ګیرې ده په دې عمر کې دی که په لاره د له مخې له راځي نو ګوره زر تښته هغه ورته ویل ولې هغه څه دی لیونی دی وی نه وال ټکول خو نه کوي کاڼي هم نه ولي خو هغه خبره کوي څه نوې غوندې خبره ده وایي چې خدای یو دی نو یې مونږ له دا 300 خدایان دي دلته بیت الله کې دی وی راله کار پوره نه کړه هغه وایي دا ټول کارونه یو خدای کوي اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشیء عجاب وی دا ټول خدایان په لکونو دي ما پرونو کتاب کې یو ځای لیکل چې منوجي وایي چې زمونږ د هندوانو خدایان 33 کروڑ دي څومره دي 33 کروڑ خدایان دي د هندو مذهب نو دا دومره په کروڑونو خدایان دی راله کار پوره کوي هغوی دا ټول کار یو خدای کولی شي دا خبره په عقل کې نه راځي نو هغه وایي نو خبره دې وکړي که نه څه مسله وایي نه هغه چې چاته خبره وکړي خبره پکې ورننوځي هغه سړی ته بیا خلاصېږي نه دا خبره کې دومره اثر دی جادوګر غوندې دی بس وایي چې خبره وکړي خبره کې نو بلا ډېر محنت به د پیغمبر علیه السلام دپاره دې مشرکانو که ناشنا سړي به یاره چې واخ ویرم که نه بیا چې غوږ ورته کېږم دی وایي څه دا دی چې ته ما یاروي نو بعض اوقات څوک مېلمه هغه به راغی په دې طلب وایي دا محمد نامي سړی کوم ځای وایي دې ځای دار ارقم کې دی نو ورغه ملاقات له د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم په کوم انداز چې دغه مېلمه او بګت به وکړو په ستړي مشي به ورته وکړو او د هغه زمانې څه مېلمستیا چې وه موږ خو چای راوباسو صحیح د هغه زمانې مېلمستیا وه څه خرما او څه ستوان او څه شی نو هغه به ورته مخې ته کېښودل وې دا وخوره نو بیا به ورته جي زه خو د فلاني ځای نه راغلی یم ستاسو متعلق مې داسې اورېدلي دي
تاسو ما ته خپله خبره ونه کوئ نو د دواړو جهانو سردار به ورته ډېر ساده انداز سره خبره وکړه بلا ډېر مېلمانه وایي جي نو دا اوس زه به ستا ملګری کېږم څنګه دې لپاره څه فارم رکنیت او څه شی شته که نشته لکه مونږ پاټای کې څه دا جمع کوو د رکنیت فارم نبي علیه الصلاة والسلام ورته یې راکړه دا لاس نو لاس به د خپل لاس مبارک کې کېښوده او بیا یو عهد و پیمان به یې ترې واخېسته خو د هغوی وعده به وعده وه زما ستا په شان نه وه صحیح زمونږ دا خو هغه مونږ عامیانه او جټیانه غوندې د مولیان طالبان عامیانه او جټیانه غوندې یو کلمه وایي چې وایي دا سړی چې د خبرې اعتبار یې نشته نو مونږ بیا هسې جټیانه انداز سره د اعراب معراب خیال مونږ قوله کبوله قوله کبوله نه وایي ځکه هغه ردم نه جوړېږي نو مونږ بیا څه وایو قوله قبوله چې د خبره داسې لکه شګه کې چې متیازه وکړي نو چې متیازه وکړي شګه کې راسه شي بس ورکې شي نو بیا یې څوک پیدا کولی نه شي بس د ده خبره هم چې داسې بس دا لاړه دی د خبرې خبرې خیال نه ساتي واده یې وکړه او که خبره یې وکړه او که عرض یې وکړل د ده دا خوله د سپي ده دا د انسان خوله نه ده ما پرون هم بېګا مې ماښام خپل جومات کې وایي چې د اردو یو شاعر دی ظفر اقبال هغه وایي چې جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پہ ظفر آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے صحیح زمونږ د پښتنو په وطن کې خو د پښتون سړي به یو ژبه وه وه که نه وه صحیح نو موږ به زیات تر څه کول خو تماکوان به هم خرڅول نه نو که تماکو به هم چا باندې خرڅ کړل غوا به هم چا باندې خرڅه کړه بیا چې کوم شی به هم په 1000 روپۍ خرڅ کړی و که بل سړی به راغی 200 به حالانکې 200 ډېر شی و 200 به اضافي هم راکولې مونږ به یې مونږ په خپله خوله په خپله متیاز نه شو کولی دا خو 200 چې دنیا هم راکړې زه خبره نه بدلوم دغه ایمان و دغه سړیتوب و دغه انسانیت و اوس خو مونږ 5 روپۍ باندې ایمان پرېښودو ته هم تیار یو الله دې زموږ د ایمان حفاظت وکړي نو محترم ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې نبي صلی الله علیه وسلم دی به د مینا میدان ته لاړ یو خیمې ته به راننوته تاسو د کوم ځای نه راغلي یئ مونږ د یمن نه راغلي یو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته زه یو خبره تاسو سره کوم خپل دعوت به ورته ورکړ هلته نه به ووته بلې خیمې ته به ننوته تاسو چېرته نه راغلي یئ وایي مونږ بلاد شام نه راغلي یو نبي علیه السلام ورته زه تاسو ته یو خبره کوم نو د دین خبره به ورته وړاندې کړه ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم مسلمانان ورونو دغه دنیا چې کله الله تعالی پیدا کړه او بیا آدم علیه السلام پیدا کولو نو فرشتو ته ووی چې انی جاعل فی الارض خلیفه زه دې دنیا کې خپل نائب او خپل ایجنټ پیدا کوم او تاسو ته دا معلومه ده اکثر تاسو کې تعلیم یافته خلک دی چې ایجنټ دی یو کمپنۍ هغه ته کمپنۍ یو سرکل او یو دایره راخي او هغه ته د هغه اختیارات او طریقه کار دواړه وروښي او ورته وایي د دې دایرې نه بهر نه وځي او خپل عمل به دې دایره کې دننه کې د دې کمپنۍ د فایدې لپاره اوس دغه ایجنټ چې څو پورې دغه دایره کې دننه دغه کار کوي نو تر هغې پورې کمپنۍ او باس ته هم خوشحاله او که بالفرض دی یا کوتاهي وکړي او یا د دې پولې نه او د دې سرکل او دایرې نه واوړي نو بیا دغه باس او مشر او کمپنۍ ته جواب طلبي کوي او که کمپنۍ ته نقصان رسولی نو هغه کمپنۍ وله سزا هم ورکوي یا د خلاف کیس هم کوي اوس مونږ په حیث د انسان دا د الله تعالی ایجنټان یو او د ایجنټ کار هم دغه دی چې الله ته به ګوري چې د مونږ ته کومه دایره راښکلې ده او څه احکام هغې مونږ ته متوجه کړي دي نو په دې کې کوتاهي هم جرم دی او د دې دایرې نه بهر وتل هم جرم دی او تاسو ته به یو مثال درکم اوس خو ارټونه ختم شو پخوا به ارټ باندې غویې ګرځېده او اوبه به یې رایستې نو مونږ هم هغه ته یو دایره راښکلې وه چې تاسو به ورته پیړ وي او دې دپاره چې دی دې پیړ نه ونځي نو دې غاړې ته به هم یو پړی والا اچولی و هغه منځني لرګي سره به هم تړلی و چې هغې ته به یې غړوندې وي د دې دواړو څیزونو حاصل دا و
چې د هغوی پابند ردي چې دی به دې دایره کې دننه ګرځي نو که نه به ګرځېده وبدرېده نو یا به ورته تا د پټي نه کوم ځای چې رمبي باندې به دې وباړو نو یا به دې ورته هی ووایي هغه به روان شو او که بیا به هم نو یوه لښته به دې راواستم لاره به دې راواچول ځکه د کوتاهي کوله او که دغه غویې کله دا غړوندې داسې والې وې او شلولې وې او کوشش یې کړی وې چې دی د دې پیړ د دایرې نه بهر وځي نو خپل سر به یې خوړلی و الټه و په دې کوهي کې پروت و بس بعینه داسې ووایي مونږ ارټي غویان یو د خدای نو دغه ارټي غویان نه خو به دی ودرېږي ګرځي به تسلسل سره او نمبر دویم دا چې دوی به دغه پیړ نه او دغه دایرې نه بهر نه وځي علامہ فرمائی چې گو فکر خدادار سے روشن ہے زمانہ ولی آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد اوس مونږ د آزادۍ زمانه کې اوسېږو او خدای دې دا شیطان پسې ډېر نمبر ژوندی ساتي دا دې ملګري چې نیولی دی دا ټلیفون دا شیطان پسې ډېر نمبر دی بلکې ما ورته ووایي ما دا اوس د شیطان نه لږ وړاندې شوی دی دې زمونږ د بچو د عزت جنازې وویستې دې د معززو خلکو ګرانۍ تباه و برباد کړې او ولې اوس ټکنالوژي ته مخه نشي نیولې ټکنالوژي خو چې یو ځل اگزسټنس کې راغله دا به روانه ځکه دا د دنیا نظام په یو خط مستقیم روان دی او چې په خط مستقیم را روانې پای کې یو ټرن نی بس نیغ به ځې په مخه اوس موږ د دې وجې ماضي یادو یاره ښه وخت حجرې آبادې وي ښه وختو مشران به پکې ناست و سړي به ترې څه واورېدل صحیح اوس دا په خط مستقیم کې دا یو شی ده چې روان و اوس چې کوم ځای ته رسېدلی هغې نه په مخ کې به ځې په شا راتلل نشته بس حجرې لاړې نو چې لاړې عزیزانو اوس ته به څه کې انسان په دې مکلف دی چې په معروضي حالاتو کې به دې شیونه چینلایز کوي لکه د سیلاب اوبه راشي نو هغې ته مخ خو نشي نیولی نو ورته دیوال تړلی شي او که تاسو د خپل خلق په پشکال کې دیوال وټول کړی به تباه برباد کوي صحیح ده نو ته صرف دا کولی شي چې هغې ته غاړو ته پیچنو وې او هغه چینلایز کړي چې په اسانۍ باندې دقه رنګې ورتېرې کړي چې دې کلي ته او آبادي ته نقصان ونه رسي ځکه دا سیلاب اوبه هم مېلمني او تاسو پښتو کې وایي چې کوم مېلمنه خلاصېږي نه بس ډېر ورته خانده نو خندا دا چې بس زر ولا ډوډۍ راړه ورته مېلمه دا بستره ده او دا کټ او دا فلان یعنې په چینل کې چې سبا سهار وختي رخصت شي محترم ورونو نو عرض مې کور تاسو خدمت کې دا مثالونه تاسو ته دې لپاره در کوم چې دا خبره ستاسو د عقل ته رانږدې شي عزیزانو مونږ انسانان دا د الله تعالی ایجنټان او د الله نایبان یو او د دې دنیا نظام چلولو دپاره الله تعالی د انسان کې دوه الیمنټس او دوه عناصر پیدا کړي دي یو عنصر ته وایي ډیزایر یا ویمز شهوت یا خواهش او دویم عنصر ته وایي انټلیکټ مایند یا منټالیټي یا عقل اوس دا دواړه دا بالکل د یو بل مخالف ځکه چې دا خواهش غواړي چې تا نه زناور جوړ کړي زناور څه کوي یو بل پخکر وایي زناور څه کوي یو بل باندې چک لګوي زناور څه کوي یو بل باندې لتې وایي زناور څه کوي د یو بل غوښې شلی نو خواهشات اخو تا نه دغه شی مونږ هم دغه کار شروع کړی دی د زناورو نه کم نه یو الله تعالی دې رحم وکړي زمونږ په حلال حرام څه کار شته لږ زور سره بس اخون له خو دې پی که د خري که د سپی چا سره نه د مرګ فکر شته چا سره نه د خدای فکر شته چا سره نه د آخرت فکر شته چا سره نه د احتساب فکر شته عبدالله بن عمر صاحب رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر بچی دی او د نبی علیه الصلاة والسلام ډېر محب او عاشق صحابي دی یعنې دومره عاشق صحابي چې پیغمبر علیه السلام سره په لار روانو نو که حضور علیه الصلاة والسلام په لار کې داسې وکتل د به ځان سره خبره نوټ چې دې د نبي علیه السلام داسې کتلي چې په لار به روانو د ګرمۍ موسم به چېرته اوبه به وي نبي علیه الصلاة والسلام به لپه مبارکې کې راواغښتې او اوبه به یې وڅکلې د به ځان سره نوټ کړو چې د دې چینې نبي علیه السلام اوبه څکلې وې نو دی که د واورو موسم کې هم په هغه لار روان وه چینې له به ته او هغې نه به یې لپه راډکوله او څکله به د شاګرد حضرت نافع تاسو اکثرو خلکو به حج عمره کړي په بقي کې چې لاړ شئ امام مالک د شاګرد امام ابو حنیفه د شاګرد امام نافع دومره لوی سړی دی او دا حبشي دی د رنګه تک تور دی ویښته یې تک تور دي او غټې غټې شونډې دي تاسو حبشیان او ابیسینین پیژنئ افریقنیان صحیح او چې کله الله تعالی د علم او د تقوا او د کردار په دولت مزین کړی دی نو اوس ما یې نوم واغسته زه غواړم چې سر د هغه نوم ته ټیټ کړم دا دومره لوی سړی دی
او د دې نه لوی معلومیږي چې چا استاد دی زما استاد امام د امام ابو حنیفه او د چا استاد دی د امام مالک رحمهم الله. نو دی او امام مالک دا دواړه دا یو ځای په بقیع کې دفن دي. ځکه امام مالک چې وفات ته نږدې شه نو چا ورته حضرت ستا قبر کوم ځای کې جوړ کړو؟ ورته زما د استاد سپوت یې جوړ کړي. وایي ګوره ما استاد سره بالکل برابر په لیول کې ما اچوئ، زه د استاد د خپو برابر یم، زما سر به د خپو سره برابر کړي. امام مالک سر دا د امام نافع خپو سره برابر دی. عزیزانو ادب هم موږ نه ختم شو. د پلار ادب شته؟ لږ زور سره وایي. د مشر رود ادب شته؟ نشته. د هسې سپین ګیري ادب شته؟ الله تعالی دې رحم وکړي. یو زمانه به ما ملګرو ته ووایي ما زمونږ دا کلی خو دا علاقه ټوله ښه وه او زمونږ دا کلی خو ما ډېر ښه و. زه به کله په لار را روان وم، زه خو یو ادنا طالب سړی یم، خو ما دا نوجوانان که چا به سګرټ څکو زر به یې شاته کړ داسې یا به یې فوري نالای ته وغورځو. شاید چې اوس هم کوي خو آداب رخصتي او چې آداب رخصت شي نو انسان کې او حیوان کې هېڅ فرق نشته، بلکې دا انسان بیا د حیوان نه بدتري. ابو جهل نوم تاسو اورېدلی؟ دغه ابو جهل د نبي علیه الصلاة والسلام سختترین دشمن. دغه ابو جهل د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د وینې درپې او د هغه د نفس او د جان درپې. حالانکه درې حیثیتو سره د انسان احترام کېږي په معاشره کې. نمبر اول دی ډېر ښایسته وي نو خلک ورته د احترام په نظر ګوري. نمبر دویم دی ډېر مالداري نو خلک ورته د احترام په نظر ګوري. نمبر دریم دی کې څه کمال وي، ډېر لوی ډاکټر وي، ډېر لوی انجینیر وي، ډېر لوی عالم وي نو خلک ورته د احترام په نظر باندې ګوري. اوس ابو جهل کې دا درې واړه دنیوي کمالات موجود وو. ښایسته خو دی دومره چې په ناشنا خلکو به تېرېدی به ورته کتل. مالدار دومره چې روم او فارس دواړو سره د ایکسپورټ امپورټ بزنس و. او کمال یې دا و چې ده به کله کومه فیصله وکړه هغه فیصله به د دنیا په بل عدالت کې په تیاره کې نه چیلنج کېده. او د دې وجې نوم به له یې ښود او لقب یې ورکړی او نیک نیم سردار ابوالحکم چې دا ابوالحکم دی مین فادر آف جسټس چې دا د ججانو پلار دی. د ده فیصله باندې بیا اپیل نه کېږي. عزیزانو خو چې کله انسان نشه او انسانیت خپل نه کړ د نبي علیه الصلاة والسلام دعوت ته سر ټیټ نه کړ نو ته اوس هم قرآن وګوره سوره انعام کې ابو جهل او د هغه متعلق وایي اولئک کالانعام بل هم اضل و اولئک هم الغافلون. شاه منصور شیخ صاحب وایي الله تعالی وایي چې د ابو جهل خو بېلکی خر دی ټیزونه اچوي. اولئک کالانعام بل هم اضل. الله تعالی وایي دا د زناور زامن دي بلکې دا د زناورانو نه هم لاندې دي. استاد ته چا ویلي چې د ابو جهل لکی شوي وه ځکه ورته خدای زناور وویل؟ لکی نه وه په شکل و صورت خو د خلکو نه زیات ښایسته سړی و خو کردار یې د انسانانو نه. عزیزانو انسان په دې شکل نه انسان کېږي. ما جمعې بیان کې وویل ما دې خو ګورئ پیغمبران دې لپاره نور راغلي چې شا به یې مونځونه وکړئ او شا به یې روژې ونیسئ او شا به عمرې لاړ شئ او شا به حج له لاړ شئ او د پیر پر ورځ روژه ونیسئ او د زیارت پر ورځ روژه ونیسئ. نور چې څه حرامیتوب دې خوښ وي نو هغه کوه. دا مونږ ځان له دوکه ورکړو او کوشش کوو چې خدای له هم دوکه ورکړو. عزیزانو بنیادي خبره دا ده چې ته انسان شوی یې که نه انسان شوی. دلته ډومبی تپوس د انسانیت کې د ربوبیت معنا دا ده چې تا خدای په حیثیت د حاکم نو ځان دې په حیثیت د بنده منلی که نه دی منلی. صحیح. هر یو سړی د خدای په مقام ولاړ دی، هر یو سړی د ربوبیت دعوې ته تیار دی. ما ملګرو ته وایم موږ هلته یو جمله وایو چې اکسپټ یور سیلف، خپل ځان قبول کا. اکسپټ یور سیلف بس دې سره د دنیا نظام ټول برابر شي. اوس زه چې څومره یم یو لیست یم نو باید چې دا وم چې زه لیست یم. که څوک وایي چې نه ته یو ګوته پیسې وایې نو زه ورته وایم ته دروغ وایې. بس زه دغه یو لیست یم. خو نه مونږ خو په خپله دا دعوه کوو که یو لیست نو زه نه پنځه لیست یم داسې په پوندو کېږم ورته یا په پنجو کېږم ورته. بس دا یو لوی عذاب دی. دې استکبار دنیا تباه کړه. صحیح. اوس ما او تا چې دا په کمپټیشن کې لګیا یو حلال او حرام امتیاز نشته. غواړو څنګه طریقې سره به دې سړي نه ما بله د یو کس تپوس کوم هغه څنګه دی وایي بس جي نور خو ښه دی. وایي چې څوک ورته وایي چې فلاني دومره پیسې وګټلې په هغه ته به راشي. صحیح. نو بیا ګولۍ خوري ټینشن. نو ما دا خو ته لوی عذاب اخته الله تعالی دې رحم وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث کې فرمایي ان فيما اوحى الله الى داود عليه الصلاة والسلام من لم يرضى برضائي ولم يصبر على بلائي ولم يقنع على غطائي فليخذ من تحت سمائي وليتخذ له ربا سواي. عزیزانو نبی علیه الصلاة والسلام داود ته الله تعالی وحی کړې وه چې څوک زما په رضا راضي نه دی او زما په ورکړي مصیبت صابر نه دی او زما په ورکړي شی باندې سترګې نه دي مړې. دا درې فیصلې دي. څوک چې زما په رضا راضي نه دی، څوک زما په مصیبت صابر نه دی
څوک زما په ورکړه باندې سترګې مړې نه دي الله تعالی موږ له ترټ راکوي تاسو ګورئ که نه حکومت یو ترټ ورکړی چې افغانان دي ځي که نه صحیح نو راوستي هم دی وباسي هم دی صحیح شوه او موږ د خدای واسطې هسې افغانان سره دښمني ده صحیح اوس موږ ځان له خوشحالېږو موږ